مصروفه دي رونو علماء وي من اكل طيبا اطاع الله شاء ام ابا چاچ پاک خوراکو کو حلال خوراکیو کو دی بد الله تابعداري کوي کده د خوخه یو کو خوخني د مال به الله په خیر کې لګي کده د خوخه یو کو خوخني او چاچ ومن اكل حراما عصى الله شاء ام ابا چاچ حرام خوړه دی بد الله نه فرمانی کوي کده د خوخه یو کو خوخني ورو اخره کې زه ومدا خبره وزتا اوس کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ډېر سخت بیمارو او د صحابه په وګړو باندې لاسونه ایښودي نو کومه پرده چې وچاغه لري شو نو ابوبکر صدیق رضی الله په اقتدا کې صحابه کرام ډېر ښایسته منځي کو او جمع کول او ولاړو نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات خوشاله شو داسې خوشاله شو چې دا مخ مبارک یې داسې پړقېدو نورونو زه خپل هغه استاد محترم او هغه بابای سلفیت هغه قدوه او نمونه چې موږ د هغوی نه د سلفیت عقیده یې زده کړې زموږ تربیت یې کړی دی او نن چې الحمدلله څومره مساجدو کې او مدارسو کې یا بالکل د هغوی شاګرد دی بالذات یا د شاګردانو شاګرد دی زما محترم و معززو زه د اختتامي کلماتو دپاره خپل استاذ محترم مدیر جامعة الاثریه چمکني شیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستانی حفظه الله هغوی ته دعوت ورکوم چې اختتامي کلمات د خپلو بچو او کشرانو ته پیش کړي جزاکم الله خیر السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يحب المستكبرين محترمو معززو قدرمندو مشرانو کشرانو طالب علمانو استادانو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اللہ سبحانہ وتعالی حمد و ثناء او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندې درود و سلام نرستا. محترم تاسو د سبعینا توسع پوری د علماء کرامو مختلف انداز کی بیانونه واوریدل او سچی ما ویل آغا دوی ویلی دی. نو زما دوباره دا وینا با محض تکرار بھی. خود شیخ عقیل صاحب وینا مطابق اختتامی کلمات اللہ سبحانہ وتعالی دی ما توفیق را کی چیز اوے ما او بیا اللہ سبحانہ وتعالی دی منطول تا باغی باندې د عمل کولو توفیق راکړي. محترمو علم تاسو د علماو نه واورېدو د هغې فضائل. نو زه درته دا عرض کوم چې د علم درې آفته دي. دا علم پا آفاتو کی دری بنیادی آفات دے دیر دی پا دری بنیادی آفات دی. دا طول نمخ کی دا علم آفت کبر دے لوی کول دے او دا حقیقت دے چی علماؤ کی چی سمرا فخر او لوی د علم د وجه نه دی. زه وایم چې مالدار ته به هم دومره نه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم دغه فرمایي چې کبر او غرور د علم چې کوم دی نو د مال د غرور نه زیات دی. او دا تکبر چې کوم دی نو انسان همیش د پاره لعنتی کئی. اللہ دی منگو ساتیں. ابلیس تکبر اکڑو لوی اکڑو وی ویل چی انا خیر منہو زد آدم نغورے ما. اللہ و تو فرمیل فاخرج منها دی جنت نوزا تا دا پارا مناسب ندے چی انتا تکبر فیہا چی پدی کی تکبر کئی. ان علیک لعنتی الى یوم الدین او پتا باندی زما لعنت دے تر قیامت پوری. نو دا کبر دا وجنا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیش د پارا لعنتی کرو. نو طالب علمانو تم دا وصیت کم نصیحت کم او علماء تم دا وصیت او نصیحت کم چې د تکبر نزاد نساتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو قول نقل کرے دے چې علم نشی زده کولی دوه کسان المستحی والمستکبر. یو هغه سړی چې حیا نه کوي ډېر حیا کوي چا نه تپوس نه کوي. بل هغه کس چې هغه متکبر وي تکبر د وجې نه چې زه اوچت سړی یم خانداني سړی یم مالدار سړی یم زه به دې وړوکې غوندې طالب نه تپوس کوم. نو دا تکبر دیر بد شے دے و علم دا پارا خاص کر دا زہر قاتل دے. ذکر علماء فرمائی کہ آفات دا علم کی دو بنیادی آفتون دی. یو کبر دے. کبر دا وجن انسان ہمیش دا پارا دا اللہ لعنتی گردی. او دویم حرص دے.
دا حرص د وجنه انسان همیش د پاره دیو لوی خیر نه محروم کیږي الله لوی نعمت ورکړي او هغه حرص کوي نو حرص د وجنه چې کوم دی نو هغه لوی نعمت نه محروم شي علماء کرام دا مثال ورکړي چې ګوره جنت څومره لوی نعمت دا الله رحم دا الله مهرباني آدم علیه الصلاة والسلام او حوا رضی الله عنها تا الله پاک ویل یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما دې جنت کې تو ستا بیبي اوسېږئ کوم ځای کې چې ستاسو خوښې وي څومره چې ستاسو خوښې په څه طریقې سره چې ستاسو خوښې خورئ او څښئ خو دومره خبره ده چې ولا تقربا هذه الشجرة دې ونې ته ونه نږدې کېږي یو خاص ونې ورته خاص کړو چې دې ونې ته ونه نږدې کېږي شیطان راغی ورته وویل هل ادلکم علی شجرة الخلد وملک لا یبلا ایا تاسو ته داسې یو ونه ونښیم چې هغه د همیشګي ونه ده او که چېرته تاسو د دې نه میوه وخورئ تاسو ته داسې بادشاهي درته حاصلېږي چې کله به ختمېږي نه شیطان دا وسوسه ورته واچوله د داسې بادشاهي چې ختمېږي نه او د همیش د ژوند په دې لالچ کې په دې حرص کې هغوی هغه دانه وخوړله الله سبحانه وتعالی فورا ورته ویل الم انهکما عن تلکما الشجره د دې ونې نه ما تاسو منې کړی نه وی خو بیا هم د چا تربیت چې په وحی باندې شوی وي د چا تربیت چې الله سبحانه وتعالی په وحی باندې کړی هغې کې تواضع هغې کې عاجزي هغه کې انکساری وي فورا ویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله غلطی را نوش من په ځانونو باندې ظلم وکړو کته مو نه بخي نن به ځانمن شو هغه انا خير منه ویل ابلیس دا ویلو ظلمنا انفسنا اے اللہ مونږ ځان سره ظلم وکړو اے الله کته مو نه بخي مونږ به ځانمن شو الله سبحانه وتعالی جنت نه وایستل لوی نعمتو دغه حرص د وجنه جنت نه وایستل خو دغه تواضع د وجنه انکساری د وجنه الله ته د فریاد د وجنه الله سبحانه وتعالی به بیا هم دغه جنت ته چې نیک عمل وکړي وتلک الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الله پاک به بیا جنت ته دی خو حکم عدولی دوارو نشوو د ابلیس نه هم او د آدم علیه السلام نه هم چې الله باز پرس کړو شیطان دا خبر وکړو چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین زه د دنه غوره یم زه د اوره پیدا کړم دا د خټو نه پیدا کړم آدم علیه السلام نه بعد پرسه وشو چې علم انهکما عن تلکما الشجره
ما تاسو د دې ونې نه منې کړی نه وئ او ما تاسو ته دا نه ویلي چې ان شیطان لکما عدو مبین شیطان ستاسو دواړو ظاهر دشمن دی هغوی انکساري وکړو چې ربنا ظلمنا انفسنا الله سبحانه وتعالی دغه رحمت وعده ورسره وکړو چې نیک عمل کوي فمن اتبع هدایا فلا يذل ولا يشقى چا چې زه به کتاب را لېږم چا چې تابعداري وکړو زما د هدایت نو نه به ګمراه کېږي او نه به بدبخته کېږي او انجام به بیا جنتی لہذا زما محترم و معززو دا یو لوی سبق دی موږ دپاره دې ملک کې چې څومره دا بدعات او شرکیات رسومات دا عام شوي دي صرف څه وجه نه زمونږ د ملیانو د حرص د وجه نه که دا مسله وکړم نه امامت نه مې وباسي که دا مسله وکړم نو سایه به نه راکېږم که دا مسله وکړم داسې کار به وشي دا مسله وکړم داسې کار به د حرص د وجه نه تمه د وجه نه لالچ د وجه نه هغه مسله بیان نه کړي نو دا آفت د علم دی حرص او کبر دا دواړه لوی آفتونه دي د علم دپاره د حرص نه وجه نه کتمان د حقو کې حق پټ کې ځان جهنمي کې دا څومره لوی آفت دی او دریم آفت د علم دپاره حسد دی کینه دی بغض دی د حسد د وجه نه انسان د لوی نیکیانو نه او د لوی رحمتونو د الله تعالی د فضل نه چې کوم دی نو انسان محرومه کیږي حتی چې علماء کرام فرمایي حاسد انسان دا د الله په علم کې په الله باندې د الله په علم کې اعتراض کوي الله فرمایي ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله دې د خلکو سره حسد کوي په هغه څه باندې چې الله د خپل مهرباني نه دوی ته څه ورکړی دی چاته به علم ورکړي چاته به مال دولت ورکړي چاته به اولاد ورکړي چاته به ښایست ورکړي چاته به فهم ورکړي چا به ذهن خوي او بل په هغې پورې چې کوم نه حسد کوي نو گویا کې دا حاسد داسې وایي چې الله د دې ښېګړې مستحق نه و د دې حسن مستحق نه و د دې مال دولت مستحق نه و د دې علم مستحق نه و د دې مرتبه مستحق نه و خو تا ورکړی دی گویا کې الله سره د الله په علم کې معارضه کوي دا کوم خوا ورته ووتو سره د علمه جهنم ته دا خو علماء کرام مونږ ته بیانوي دا حسد چې کوم دی نو نیکیانې داسې ختموي لکه چې اور لرګی ختموي لہذا زما محترم و معززو دا یوازې د علم د پاره نه دی کبر چې هر څوک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي الکبریاء ردای زما دا لوی زما څادر دی فمن نازعنی څوک چې ما نه راکاږي دا څادر دا لوی راکاږي ځان ته نو قسمته زه دلکوم وي فمن چې څوک وي که عالم وي که طالب وي که عامي وي که هر څوک چې وي لوی وایي زما څادر دی دا څادر چې ما نه راکاږي او ځان ته چې کوم دی نو اچول غواړي نو قسمته زه دلکوم ختموم
هلاکوم لہذا د کبر نه ځان ساتل پکار دی او حرص چې هر څوک کوي د لوی نعمت نه چې کوم دی نو دا محرومه کېږي خو عالم وي که طالب وي که امیر وي چې حرص کوي د الله تعالی د لوی نعمت نه دی محرومه کېږي او حسد کینه او بغض چې څوک کوي هغه هم د الله سبحانه وتعالی د لوی نعمت نه محرومه کېږي وی کبر چې کوي هو الذي صار ابلیس ما صار اصار ابلیس الى ما صار دا کبر هغه شی دی چې ابلیس کوم ځای ته چې ورسولو هلته یې ورسولو او دا حرص چې کوم دی نو هغه شی دی هو الذي اخرج آدم من الجنه آدم علیہ السلام د جنت نه ویستو او حسد هغه شی دی جرى ابن آدم على قتل أخيه ابن آدم جری کړو زورور کړو په سبا باندې د خپل ورور په وجلو باندې د دې وجنه علماء کرام فرمایي دا کفر چې انسان کې راځي اکثر د کبر د وجنه د لوی د وجنه دا الله کتاب ورته ویل کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورته ویل کېږي هغه د کبر د وجنه د لوی د وجنه وایي چې زه ملا یم زه حاجي یم زه مالدار یم هغه نه قبلوي اکثر دا کفر چې کوم دی نو د کبر د وجنه والمعاصي من الحرص حرص د وجنه انسان چې کوم دی نو ګناهونو ته ملاوت ته دروغ ہوتا پردے پیسے خوراک تا پردے حقوق لاندې کولو تا دا حرص د وجنه دا ګناهونه چې څومره دي د حرص د وجنه او ظلم او بغي ظلم او زیاتی چې انسان کې د حسد د وجنه حسد د وجنه ظلم او زیاتی کې څوک چې الله سبحانه وتعالی د دې دریو څیزونو نه وساتي فقد وقي الشر كله د هر قسم شر نه الله وساتلو چا کې کبر نه وي چا کې حرص نه وي او چا کې حسد نه وي الله پاک به د هر قسم شر نه ساتي او د دې شر جرړه چې کوم نه دغه دریو څیزونه دي لہذا ما محترم معزز د دې خبرو ته چې کوم نه خیال کول پکار دی الله سبحانه وتعالی دې مونږ د کبر او د حرص او د حسد نه وساتي الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ تواضع وکړو لالچ نه کوو حسد چا سره نه کوو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين